ډیرو محترم مسلمانانو نن له دوه اهمې وظیفې در کومه انشاءالله چې تاسو به خوشحاله یې او داسې پرسکونه وظیفې دي، داسې بهترینې چې ستاسو هر حاجت په الله جل شانه پوره کوي. تاسو به چېرته هم خالی لاسونه نه ځئ، که چېرته هم دا دوه وظیفې شروع کړئ او دا دوه اسانې وظیفې هم وکړئ. دا یو غټ زمونږ یو بهترین عالم تیر شوی دی، حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه. دا یو داسې عالم او بزرګ تیر شوی محترم و چې د دین دپاره ډېر زیات خدمتونه کړي. نو دا هغه ذکر کړي دي، یعنی فرمایلی دي چې کوم انسان دا دوه وظیفې کوي نو انشاءالله د ټول حاجات، د ټولې مسلې، د ټولې پریشانۍ به الله جل شانه په بهترینې طریقې سره حل کړي. او کم حاجت چې هم ستاسو وي نو هغه حاجت به هم الله تعالی پوره کوي. یو وظیفه خو تاسو ته اسانه درځي، و ایاک نستعین، چې ای الله خاص تا نه موږ مدد غواړو. نو به هر حال د مدد غوښتلو دا زمونږ د الله تعالی نه امید دی چې کوم انسان د الله تعالی نه مدد غواړي الله تعالی د هغه مدد فرمایي. خو دې وظیفه کې محترم یو اهمه نکته پرته ده چې په هغې باندې مو تاسو ځان پوهه کړو نو انشاءالله الله تعالی بیا زموږ ستاسو حاجت پوره کوي. ورسره یو بله اسانه وظیفه ده، هغه صرف یو پیره مونځ کې وایي. صرف ګوره د سحر مونځ کې یو پیره وایي، د ماسپښین کې یو پیره وایي، د مازدیګر، ماښام، ماسخوتن هر فرض مونځ کې صرف یو پیره دا وظیفه وایي. نو انشاءالله چې دې وظیفه کې کم طاقت پروت دی، دا زه خپله هم دا وظیفه کوم، دا کومه چې درته زه یادوم. نو انشاءالله دا وظیفه تاسو پوره واورئ او عمل پرې وکئ، عمل کې راولئ. تشوریدل نه، عمل کې راوستل یعنی شروع کول فورا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترمو او قابل قدر مسلمانانو درونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، سعودي عرب کې دي او په افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي یا په امریکا کې، برطانیه کې، یو کې، هر ځای کې چې دي، فرانس کې دي، الله جل شانه مو خوشحاله و آباد ساته. الله تعالی مو د تمام حاجتونه، ضرورت، مقاصد پوره کړه. محترم مسلمانانو، زه په مدینه منوره کې مو داسې بهترین د جانان کلي کې محترم په هغه باندې بس تاسو د سیړه د ډېر درود پرون مې هم ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرو خلکو دغه د سلام ویلی دی الله، یعنی د ټولو مې په یو ځل سلام وي، یعنی په جمع باندې. یو خو ګوره داسې وي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله فلا بن فلا، په تاسو سلام وي. یو خو داسې د یو کس د سیړه وي، یو داسې مجموعي طور د ټولو د سیړ نه دوا سلام او رسول الله مبارک هغه سلام جواب ورکوي. انشاءالله سلام به هم وایو. او بله دا چې تاسو دا وظیفه انشاءالله شروع کوئ. یو محترم مسلمانانو ګوره د ایاک نعبد و ایاک نستعین یو خو دا وظیفه ده، صحیح شوه. ستاسو کم حوایج دي، حاجتونه هم دي، ستاسو هر مشکلات دي، هغه به الله تعالی ختمي. لومبی دا ایاک نعبد و ایاک نستعین وظیفه وورئ، بیا راته دا بله ښیمه. دا ایاک نعبد و ایاک نستعین وظیفه چې د محترمو دا به تاسو د هر فرض منفس لومبی 11 پیرې درود شریف وایي. هر درود شریف چې وایي 11 کرته، د هغې نه پس به 101 مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا به تاسو 101 مرتبه وایي. چې کله هم دا وظیفه 101 مرتبه وویله بیا به 11 پیرې درود شریف ووایي، بیا به د خپل حاجت دپاره دعا وغواړئ. دا به د هر فرض منفس کوئ. دویمه چې دا محترم مسلمانانو، ستاسو اولاد دی هغه په صحیح طریقې سره نه راځي، ستاسو بیبي ده، ستاسو هر یو څیز دی هغه په نیغه لار باندې نه راځي، نو د هغې دپاره دا وظیفه ده. او دې سره به الله تعالی تاسو ته صحت هم درکړي، عافیت به هم درکړي. دا وظیفه لږه معمولي اوږده ده خو اسانه ده، ګرانه پکې نشته. په سکرین به تاسو ته انشاءالله ښکاري. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اسانه ده. دا کله چې تاسو مونځ کوئ که نه په آخري قاعده کښېنئ، یعنی په کومه قاعده چې تاسو سلام ګرځوئ،
نو اللهم صل وي تحیه وي اللهم صل وي اللهم دغه وي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دا مو وي دینه پس په یو پیر دا وي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دا به هر فرض مون چې په کومه قاعده باندې سلام ګرځي نو په اخري دغه کې بس ټپ کې به دا دعا غواړي ها. نو ان شاء الله دې فایده به دا وي چې ستا الله تعالی به یو ستا ښځه ستا بیبي ستا اهل و عیال د کور چې کوم دی دا به الله تعالی ستا د سترګو یخوالی وګرځي ها. او ان شاء الله دا ډېر علماو په دې او زه الحمدلله په خپله هم کوم. نو دا هر فرض مونږ نفس یعنی فرض مونځونو کې دا غواړئ که سنتو کې غواړئ هم غوښتی شي که نوافلو کې کوئ هم کولی شئ ان شاء الله چې الله تعالی به دغه ستاسو اولاد ستاسو بیبیانې ستاسو رشته دار ستاسو هغه اهل و عیال دا به ستاسو د سترګو یخوالی الله تعالی وګرځي ها. ستاسو دپاره به تابع کتابې پیژنئ چې تاسو ورته څه وایئ هغه خبره به ستاسو بیا مني. لهذا دا دوه وظیفې ان شاء الله دا په دغه طریقې سره تاسو وکئ او خپل زندګۍ کې راولئ. موږ ته هم دعاګانې کوي موږ ته هم دعاګانې کوو چې الله تعالی تاسو حرمینو شریفینو ته بار بار راوستلی سره د ټولو مسلمانانو او الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه تمام پوره او تمام مشکلات الله تعالی ستاسو ختم کړي. څوک چې زموږ دا وظایف اوري او که نه اوري الله یې د ټولو حامی او ناصر مددګار شي. موږ ته هم دعا